السلام علیکم. په فوج کې یو ډیره اهم تبدیلی رااله. فوج کې دوه سیټونه ډیر د اهمیت حاملي، یو د آرمی چیفي او یو د ډي جی آی ایس آی. د دې نه مخکې چې کوم ډي جی آی ایس آی دی هغه لیفټیننټ جنرال ندیم انجم هغه ریټایرډ شو او هغه ته یو کال د دې نه مخکې ایکسټنشن میلاو شو. تیر کال هغه ریټایرډ شوی، خو د ملک حالات داسې و، سیاسي ضرورتونه داسې و چې هغوی له یو کال ایکسټنشن ورکړی. اوس هغوی ریټایرډ شو او بل نوې ډي جی آی ایس آی چې راغی د هغه نوم دی لیفټیننټ جنرال عاصم ملک. اصولاً دا دی آئین مطابق چې د دې نوټیفیکیشن د وزیر اعظم آفس نه جاری کیږي، خو هغه د آی ایس پی آر د طرفه جاری شو. دوی به په 30 تاریخ باندې خپل د عهدې حلف علي او یو نوې دور به شروع شي. زه درته وایم چې د هغوی دغه څه دي، په کم پوسټونو یې کار کړی دی او هغوی شروعات د څنګه شوي دي. دې وخت کې چې دی نو هغه په جی ایچ کیو کې ایډجوډنټ جنرال په پوسټ باندې تعینات دی. د فوج دا لفظونه هم ډېر ګران دي، نو که تلفظ چېرته پکې ګډوډ شي نو معذرت. او د دې نه مخکې هغوی په بلوچستان کې د انفینټري ډیویژن کمانډ کړی و، وزیرستان کې د انفینټري بریګیډ کمانډ کړی دی. د ان ډي یو یونیورسټۍ چې دی چیف انسټرکټر هم پاتې شوی، د کویټ سټاف کمانډ اینډ سټاف کالج کې هم پاتې شوی انسټرکټر، او دوی چې کوم دی د فورټ لیون ورت او رایل کالج آف ډیفنس سټډي نه ګریجویټ هم دی. دغه د دوی کیریئر آی ایس آی رول چې په دې ملک کې ډېر اهمي او هر عروج له زوال دی. نو کم عهدو باندې چې خلک اختیاري ورسره هغه کو څه داسې د آئین او قانون مطابق کارکردګي وکړي نو لیګسي پاتې شي. د افسر خلک په ښه الفاظو یادوي او د چا چې په خپل اختیار وخت کې د هغې غلط استعمال وکړي نو بیا تاریخ کې د هغوی نوم راشي. لکه څنګه چې د جنرال باجوا کردارو د ریټایرمنټ په وخت باندې د نه مخکې هغه سره ډېر طاقت او د ملک د سیاه او سفید مالک و، خو چې ریټایرډ شو نو اوس داسې په ګمنامۍ کې دی چې بهر نشي وتی، د چا سره ملاوېدی نشي، محفل ته چې ځي نو په ډېر سخت سیکیورټي کې. ځکه هغه یورپ کې یو واقعه ورسره شوې وه، هغه یو سړي ورته ډېرې بدې ردې ویلې وې. نو هر سړي له دا سوچ پکار دی چې زما کو د اختیار ختم شي نو ما له داسې کردار پکار دی چې بیا د ریټایرمنټ نه پس مې خلک عزت کوي. دا کو بیوروکریسي دا، کو ججان دي، کو جرنیلان دي، ای ټولو له دا سوچ پکار دی. ندیم انجم اوس ریټایرډ شو، تاریخ به د هغه د کردار تعین کوي چې د هغه دور د پاکستان د پاره څنګه او نوی جنرال عاصم ملک چې دی هغه د پاره زموږ نیک خواهشات دي چې الله دې د هغه په اختیار کې چې سي د آئین او قانون مطابق استعمال کړي چې د ملک عوامو ته او ملک ته فایده میلاو شي. کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.